علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. सूरह फातिहा 1 नंबर आयत और 1 नंबर सिपारा और 1 नंबर रुकू। पदी आयती करीम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दपारा द यो ख़ास सिफत बयानु और बे पागी बांदे दागी दलील बयाने दो और अगा सिफत और अगा उन्वान अगा दासियु चे अल्हम्दुलिल्लाह तोल हमदुन द कायनात अगा अल्लाह लरजी कचा कड़ी दी और कसो के कई और कसो के कवले शी और चा की ताकत वी अगा टोल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लरजी। उस दाटुल हमदुना अल्लाह लरवली दीनो ददी दलील बयाने रब्बिल आलमीन ज़काग़ द टोलो आलमुनो द टोलो जहानुनो द टोलो मखलूक़ातो अगा पालुन के रे यवी मदद को उनके यवी पालुन के पदी के ढेर ज़्यादा फ़र्क दे। द मदद मिसाल दा से दे प मखलूक के लके यो सड़ी लती हो गिलास उबोर की यो वक्त के तगे रे और जामी निश्ता प यो टेम की वाला कपड़े वर की और यादारंग यो इदारा की वाला योरस दाखिला वाली या योजी की निशित लेलास वाला वर की या योजी की क़र्ज़दारी शिलक मदद व सरो की दी तो वही इआनत और ताउन और मदद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद कौन के हम दे खुदा अल्लाह लुई सिफत दे रबूबियत रब दे द रब प मखलूक की मिसाल निश्ता खो अस यो नज़ीर दर तब बयानो लेकिन यो इंसान दे द खपल बची द टोपई द सपलो द जामो दागी द उसीदलो द स्तोगनी और दागी द गाड़ी दागी द खुराक दागी द स्टाक द अर यूसिस बंदोबस्त कई नुदी बानी सुमर इंसान इज़्ज़तमंदो स्तड़े कीगी और सुमर ख्वारी दा बर्दाश्त कई दा ददी यो नज़ीर शान दे और यो इंसान दे यो रज़ यो सड़ी सर मंडा वाला नो दा खो लोए खबर अदा खुदा बल सड़े रोज़ाना खपल बची सर मड़कीगी और ज्वंदे कीगी और रोज़ाना पदमाने खली राजी नो दा दे तवेले कीगी पालल नो रब्बे कायनात स्ता यो बचे दे अगता माने खली रा वस्ती और बाज़ वक्त के खैरे के वो यार जमा बची मा तो नशु और जमा बची जमा पकार रानल और जमा बची इंसानान जोड़ नशु हालांकि ता तुम रखवारी नहीं करी नो सोच कवा इज़्ज़तमंद रब्बे कायनात द यो इंसान न द दी डुमर लुई कायनात द इंसानानो पाग के दाग दुश्मनान मश्ता पाग के दागे पैरोकार मश्ता इताअत कौन की और नाफरमान पकिश्ता और बिया मोल रिज़्क़ वर्कई स्ता यो बचे चिस्ता नाफरमान शी
نو څومره کنځلې ورته کوي او د کور نه وباسي او اخبار کې مور کې چې میں نے بیٹے کو عاق کر دیا آئنده د پاره هم دل صور نه کوي. نو بهرحال عزتمند ربوبیت دې ته ویل کېږي. بیا یو مخلوق ته نه حیوانات ته وګوره عالمین د عالم جمع ده عالم وی کل ما سوى الله د الله نه سوا چې په دنیا کې څومره سيزونه دي دا ټول عالم دی. بیا د عالمین لفظ جمع راوړی دی حالانکه عالم د الله نه سوا ټول ته ویل کېږي. نو د جمع ته ضرورت عالمونه نو د دې عالم مختلف اجناس دي مختلف قسمونه دي چرته انسان دی چرته حیوان دی چرته چرندی چرته چرندی چرته پرندی مختلف قسم سيزونه دي حشرات الارض کیڑے مکوڑے د خشکی حیوانات د تری حیوانات په فضا کې سدي د زمکو لاندې سدي پکانو کې سدي مختلف قسم حیوانات هوایی مخلوق فضایی مخلوق د سمندری مخلوق عجیبه عجیبه قسمونه دي زنګلاتو کې مخلوق په پرندو کې اقسامات په حیواناتو کې اقسامات په عزتمندو په دغه رنګي په ونو کې اقسامات او د دینه چې کوم فروټ حاصلېږي په فروټو کې اقسامات او په عجیبه په اوبو کې قسمونه او مختلف زینونه راوځي د دې ټول مخلوقات جانچ پړتال کول د دې خیال ساتل چې دا یو بل سره ټکراو انو وخی دا یو بل سره تصادم شکار نشي دومره غټ غټ مخلوق دي کاغه مخلوق سره موږ په تصادم باندې شو نو عزتمندو د انسان به خیر نشته. یو میخه چې لیوري شي بیا اصل کسان نشي راټینګولې کدی ته دا پته ولګیدا چې ما کې دومره زور دی او دومره طاقت دی د انسان نه متاثر نه د انسان پیروب نه نو مشکل ده که یو سندام راټینګ کې ټوله علاقه والا. نو بهرحال عزتمندو نو دی وجنوي رب العالمین زکه صفاتونه الله لردي چې د دنیا کم سیس ګوري نو الله یې پالي. تا ته ډېر سيزونه ښکاري ډېر ته نه ښکاري هغه ټول سيزونه چې تا ته ښکاري که نه ښکاري هغه ټول الله پالي. وړوکي جراثیم وړوکي جراثیم هغه جراثیمونه اللهم الله رزق ورکوي. نو سوچو کې ځان دا ډاکټران وي یو نسواري سړی یو سرګټي اپیمی سړی یو نسواري سړی چې کله لاړی توکي او یو خراج کې او بلغم اولی وی په دې یو بلغم یو ټوټه کې 25 لاک په دې باندې چې کوم مچ کینی او هغه مچ د دې نه پاسيږي د دې یو خپې پورې صرف 25 لاک جراثیم نخلي. ټیک د زمونږ لپاره دشمن دی خدا الله خدا غ جراثیم مخلوق دی مخلوق من الله پیدا کړي د امتحان د لپاره. بعض وخت کې انسان سوچ کوي چې د دې سيزونو په پیدایش کې څه چل دی او د مچانو ته په کې څه ضرورت دی او د چینجو ته په کې څه ضرورت دی او د مار لړم ته په کې څه ضرورت دی. الله رب العزت دا ټول سيزونه د عبرت لپاره پیدا کړي. که چېرته مار نه وي نو د قبر د مار ته ادراک نشو کولی چې مار څه ته وایي. اوس یو سیز موږ نه دی لیدلی او دنیا کې هغې نه موږ څوک یری نو د هغې نه څوک هم نه یریږي مړه وایي دا څه ته وایي دا خو هېڅ شی نه دی خو چې تا د هغې یو شکل لیدلی وي وړوکی شان نو عزتمندو بیا د هغه غټ نه خو سړی ډېر یریږي. سړي باندې یو میږی چکو لګوي نو د خوله وازه پاتې شي وایي دا میږی د انسان پورې خاندي چې دومره غټ پټ انسان دی او زما یو چک ته نه ټینګېږي او سړي نه مې دله چغې وویستې. نو سوچ کوه د لړم چک به انسان پیژني د میږي د چک د وجې نه. نو دغه رنګې الله رب العزت دا مخلوقات پیدا کړي دي د دې لپاره چې جهنم موږ وپېژنو. ښه مخلوقات پیدا کړي چې جنت وپېژنو بد مخلوقات پیدا کړي چې جهنم وپېژنو. ښه څیزونه پیدا کړي دي د فایدې چې د جنت د نعمتونو احساس موږ ته کېږي. بد څیزونه پیدا کړي دي چې د قبر د عذابونو ادراک او احساس تا ته کېږي. ګینې بیا ورته خلک وایي قبر کې لړمي ته به لړم څه ته وایي. نو دا ټول څیزونه الله رب العزت پیدا کړي دي. بیا دنیا کې عجیبه الله رب العزت دی عالمونو کې او دی سيزونو کې فائدې پیدا کړي. د چې لړم دی اوچی چی د داغي د زهر او دویم د لړم نه جوړي د لړم نه جوړي خو هغه نه چې کوم سيزونه وي هغه راوالي هغه مرده شکل کې راوالي. نو دی حواله سره به داغي خدمتونه کوي او کني ځکه عالم تعالم ویل کېږي. د عالم معنا دا
د الله په قدرتونو باندې یو نظاره، د الله په قدرتونو یو نښه خانه. د علم معنا دا علامت موږ وی کنه لکه د پلاني سیسه علامت ده، نو علامت د دې علم تکي نه وته. نو دا دنیا د الله په وحدانیت باندې، د الله په ربوبیت باندې الله لټول حمدونه دي. الله هر څه کولی شي، الله په خاورو کې عذابونه ورکولی شي. الله چې د خاورې نه بره عذاب ورکولی شي نو د خاورې لاندې نشي ورکولی. د خاورې لاندې خو هم عذاب دی. بعض کسان عذاب قبر نه مني. مونږ ولې نه مني؟ وای دا به څنګه وي؟ مونږ د قبر د پاسه د دې خاورو د پاسه د عذاب د کوم طرف نه راشي؟ د قبر لاندې خو ته ګیرې چېرته تښتېدی نه شي، چېرته به تښتې. دلته دې سړی څه نه څه منډه والی شي چې دلته دې پکې الله نیسي. نو د قبر لاندې خو تیار ګرفتار یې، تیار په جیل کې پروت دی، بیا به چېرته سي. چې کوم الله د ځمکې نه بره عذاب ورکولی شي، هم اقرب د ځمکې د لاندې ورکولی شي. چې کوم الله په غوښه کې طاقت پیدا دا اثرات پیدا کړی دي چې دې ته دک درد ملاویږي، هغه الله چې ستا بدن خوري شي، هغه خورو لم عذاب ورکولی شي، هغې ته هم پته لګي. بهرحال عزتمندو عالم ویلې کېږي د الله نه سوا ټولو څیزونو ته. یو ځل یو بادشاه هغه ډېر بدماش او سرکش و. نو هغه به چې کله خبرې کولې نو یو مچ عادت شوي و راتلو به هغه به د په دې پوز او کله په دې غوږ باندې کېناستو. ګوره دا عام ساده خبرې دي خو د عبرت دي. نو بس سات بس به غریب تنګ ګوتې لرې کولو. یو ځل یو مولا صاحب ناست و، هغه ته وایي تاسو دا مولیان وایي چې په هر څیز کې فایدې دي. خلق لکم، الله وایي ما دا ټول څیزونه ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړي. خو یو دله یو ځای کې فایده درکوي، بل دله بل ځای کې فایده درکوي. چینجی دی تا ته ښکاري خو د چینجي نه ریخم هم جوړېږي او د ریخمو لباس څومره ګران وي. شاتو ته ګورې چې مچۍ ده خو د دې نه شات هم جوړېږي، څومره بهترین غذا دله درکوي. د هر یو څیز کې دغه شان فایدې دي. ډېر څیزونه دي عزتمندو دا په دنیا کې چې دا کوم آلودګي پیدا کېږي، آلودګي او دا ګند پیدا کېږي، هغه دا ځان ته راکاږي. نو که دا څیزونه نه وي نو دا بیماریانې به نور هم زیاتې وي. دا موږ چې څومره ګندونه پیلاوو دا حشرات الارض ګوره چینجې په نالۍ کې رواني پروا هم نه. او چې کوم سړی په نالۍ کې پریوځي بس هغه به بچ کول ګران دي. دغه پوزه کې دا ګند چې لاړ شي دې کې هر قسمه جراثیم وي خو چینجې پکې ښه مزېدار خوشحالي. دا د الله رب العزت یو کائنات دی. یو یې په ګند کې خوشحاله کړی دی او بل په ګند کې تنګېږي. یو په اوبو کې ساه نشي اخیستی مړ کېږي، بل په اوبو کې ساه نشي بار راوځي مړ کېږي. عجیبه ده الله. نو هغه بادشاه وایي دی مولا ته وایي چې په دې مچ کې څه فایده ده؟ په مچ کې بلا څه فایده شته؟ هغه ورته ویلي چې خفه کېږي نو حکمت یې درته وایم. ویل بالکل ووایه. ویل حکمت خو یو دا دی ما ته چې کوم معلوم شوی دی چې ته یو سرکشه بادشاه او تا نه د دنیا ټول خلک تنګ دي او یو سړی هم درته څه نشي ویلی، خو الله رب العزت دا مچ رالیږلی تا ته وایي ستا څه زور دی؟ که دومره زور دی نو د یو مچ ته ټینګ شه. تا ته الله ښایي چې ګوره ستا زور دومره هم نه دی، د یو مچ د ټینګ هم نه یي. نه په ټوپک تښتي مچ، نه په ټوپک تښتي. اټم بم خو راوړه مچ دی کېده چې په اټم بم دی الوزو مجال شته که هغه تا نه وتښتي. تا ته الله ښایي چې ټیک ده ستا اټم بم کې یو اثر شته، یو طاقت شته، خو ما سره دومره واړه واړه مخلوقات دي چې هغه ستا اټم بم د سره پېژني نه. نو زما نه ویرېږه، اصل یره زما نه پکار ده. الحمدلله رب العالمین. ټول ثنا صفتونه ټول لایق او وړ د هر چانا په هر ځای کې په هر طریقه باندې اغه ټول حمدنا لله خاص الله لردی رب العالمین. زکه چې دغه پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی، د ټولو جهانونو دی. جهانونه او عالمونه څومره دي او د عالمین نه څه مراد دی؟ په دې کې ډېر قولونه دي. څوک وایي دا صرف انسانانو او جناتو ته ویلی کېږي او بعض عالمان وایي چې نه دا د دې نه علاوه الانس والجن والملائکه هر څه ته ویلی کېږي. کل ذی روح دب علی الارض چې کوم په ځمکه ګرځي هغه ته هم وایي. او دغه نه بنو آدم دا معنا ده. اهل الجنة والنار جنت والا دوزخ والا. المرتزقون چې الله ولا رزق ورکوي فایده حاصلوي. کل مصنوع هر یو څیز چې جوړ شوی ارته ویلی کېږي. مختلفې معنی دي. الدنیا وما فیها
خو آسانه معنی دا کل موجود سوا الله، هر موجود شی سوا د الله نه هغه عالم دی. او دې ته ویل کی عالمونه څومره دي؟ دویمه مسله ده په دنیا کې څومره عالم دي. عالم یو قسم مخلوق ته ویل کیږي، لکه د انسانانو یو عالم دی، د حیواناتو بل عالم دی، د فرشتو بل عالم دی، نوري بل عالم دی، ناری بل عالم دی، او دارنګ خاکی بل عالم دی. دا ټول عالمونه دي. څومره عالمونه دي په دنیا کې؟ نو وهب ابن منبه دا یو عالم دی، هغه وی ان لله عز وجل 18 عالم. وی الله رب العزت اتل زر مخلوقات پیدا کړي. دا مشهور چې موږ ورو اتل زر مخلوقات الله پیدا کړي. عالم الدنيا عالم منها، دا دنیا پکې پدې اتل زرو کې صرف یو عالم دی. د دینه علاوه اتل زر عالمونه الله رب العزت پیدا کړي دي. موږ ته صرف په نمونه نه دي یادي. اتل زر نمونه څوک یادولې شي چې کوم شي نه دي. انسان پکې یو دا دنیا دا پکې یو عالم دی، په دې کې څومره عجیب عجیب مخلوقات دي. نو سوچ کوه چې په اتل زر عالمونو کې به نور څومره عجیب عجیب مخلوقات دي. ساينس اوس دې ته ورسېدو، وای نه دا په کائنات کې وی لوی لوی عالمونه پراته دي، نور ستوري پراته دي، سیارات پراته دي، ګلیکسي پروت دی، او دا رنګي مشتری پروت دی، زحل پروت دی، عطارد پروت دی، مریخ پروت دی، کهکشان پراته دي، پورا د سیارات او د ستارو کلی پراته دي. الله وی رب العالمین. کزه ما کتاب دې کتلې ونه ما خپل پیغمبر ته ویلي چې ډیر عالمونه دي. یو قول دادی. دویم قول دادی ان لله 40,000 عالم. وی دا الله سلویخ زر عالمونه دي. من شرقها الى غربها عالم واحد. د مشرق نه والا مغرب پورې دا یو عالم دی. امام مقاتل فرمای العالمون 80,000. وی 80,000 عالمون الله پیدا کړي. 40,000 عالم فی البر و 40 عالم فی البحر. سلویخ زر په خشکی کی دي او سلویخ زر په ترئی کی دي. دا امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی. بل قول دا دی ابو العالیه فرمای الجن عالم والانس عالم. جنات یو عالم دی او انسانان بیل عالم دی. وسوا ذلك للارض 4 زوایا. او د دین علاوه الله رب العزت د دې ځمکې سلور زاویې جوړې کړي، سلور کونې، سلور طرفونه، ګټونه. فی کل زاویه 1500 عالم. وی په هر ګټ کې به الله 1500 عالمونه پیدا کړي دي. خلقهم لعباد. دا الله رب العزت پیدا کړي دي د خپل عبادت لپاره. خو عبادت خپل شکل وي. څوک صرف سر ټیټي، څوک صرف خبره مني، څوک سکی مختلفه طریقې. د دین علاوه عزتمندو بعض روایتو کې راځي ان لله تعالی، بشک د الله تعالی، ان الله تعالی خلق 100,000 قندیل. وی الله رب العزت چې کوم دی 1,00,000 قندیل جوړ کړی دي. وعلقها بالعرش. او قنادیل او هغه سيزونه چې کوم دی الله عرش سره راځوړند کړی دي 1,00,000. والسماوات والارض وما فيهن حتى الجنه والنار في قنديل واحد. واذا ازمکی دا اسمانونه، دا جنتونه، دا دوزخونه، دا الله رب عزت چې یو کم شی راځوړند کړي قندیل نومې لري. په هغه کې اسمانونه او ازمکی او جنتونه صرف په یو کې پراته دي. دا سه قنادیل الله رب العزت پیدا کړي. ولا يعلم ما في باقي القناديل الا الله. باقی کی سدی وی الله ته پتا دا. کعب احبار وی لا يحصى عدد العالمین. وی اسانه خبره ده چې عالمونه لا چا معلوم کړي نه دي چې دا څومره دي. ذکر قرآن پاک راضی وما يعلم جنود ربك الا هو. وی دا الله رب العزت لخرونه او عالمونه چاته نه دي معلوم دا الله نه سیوا. او بل ذکر الله وی ويخلق ما لا تعلمون. الله وی د شي زونه ما پیدا کړی دي چې تاسو پیژنئ نه. دا ټول شیزونه الله سره لپاره پیدا کړی. عالم ورته ویلي په الله تعالی باندې نه خدا. شاعر وی وفي كل شيء له آية.
تدل على انه واحد. په هر یو سیس کې الله نخې پیدا کړي چې واقعي دا موږ نه دي کړي او الله کړي دي. فارسی یو شاعر دی هغه وایي هر گیا کہ الضمیر ید وحده لا شریک له می گوید. وایي کومه ګیان چې د ځمکې د راخیږي د الله ثنا وایي. وایي ځکه چې ګیاګانو ته ته ګورې بوټي ته چې کله د ځمکې نه راخیږي نو ټول نه اول یو ډنډرې راخیږي، یو داسې یو تیر شان راوخیږي، د هغې نه پس پکې بیا څانګې کېږي او مختلف خاښونه پکې جوړېږي. وایي ګوره ګیان چې اول راخیږي نو داسې یو ډکې راوخیږي. دا تا ته دقه خبره کوي چې الله یو، الله زه دنیا ته راوویستلمه او الله یو دی. نو الله عجیبه عالمونه پیدا کړي، د حیواناتو عجیبه عالمونه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر پریشان شو او زر زر صحابه کرام عراق، شام، یمن طرف ته په سورلو باندې ولیږل چې زر زر لاړ شي او وګورئ چې ملخان خو نه دي ختم شوي. ملخ ټډي ورته وایي، نو دا خو چېرته ختم شوي نه دي او ډېر پریشان و. چا ورته ویل حضرت ولې پریشان یې او په ملخانو باندې څه کوې؟ بهرحال د یمن نه صحابه کرام واپس رال او ډېر خوشحالۍ سره رال او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلې ملخان شته. چې څنګه ورته دا وویلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناستو او په زوره باندې تکبیر وکړو، الله اکبر، جوش سره الله اکبر تکبیر وکړلو. ټول په ډېر حیران دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې څه چل شوی دی او په ملخانو څه کوي. وایي سم ځان سره راوړي دي، هغوی ورله یو لپه وښودل، ویل چې ګوره دا دي ملخان په یمن کې شته او موږ ځان سره یو لپه راوړي دي د علامت په طور باندې. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات خوشحاله شو. بیا وویلې وایي ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي دي چې الله رب العزت په کائنات کې 1000 امتونه پیدا کړي دي، 600 په ترۍ کې پیدا شوي دي او 400 مخلوقات او امتونه الله په خشکۍ کې پیدا کړي دي. او الله رب العزت چې کله هم دا مخلوقات ختمي، دا 1000 مخلوقات یا 18000 مخلوقات، نو په دې کې د ټولو نه اول به په دنیا کې ملخ ختميږي. نو ځکه ما تاسو ملخ پسې لګلې دي، ما که ملخ ختم شو نو نبی علیہ السلام ویلې اول به ملخ ختميږي، دا غې نه پس به پر لپسې یو 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 مخلوق الله رب العزت ختمي. وې زه ویریدلم چې قیامت نه شروع شوه. داسې عجیبه عجیبه مخلوقات الله پیدا کړي په سمندرونو کې، په اسمانونو کې. کهکشا ورته ویل کېږي، ګلیکسي چې ورته وایي کهکشا. دا آسان الفاظو ته بدل ویم، دا د ستورو د سیاراتو او د ستارو یو کلی، یو جزیره، دې ته وایي کهکشا. الله داسې پیدا کړي. یو یو ستوري څومره غټ دی، دا ځمکه څومره غټه ده. موږ ته عزتمندو اوسه پورې موږ خپل ښار نه دی لیدلی، خپل ملک هم پوره نه دی لیدلی. تاسو لاړ شئ کوټې ته، سند ته، دا ریګستانونه وګورئ، عجیبه عجیبه ریګستانونه، لق و دق صحراګانې. او عزتمندو دا ټول کائنات ځمکه چې راجمع کې دومره غټ غټ ستوري دي چې د هغې په مقابله کې دا یو ذره جوړیږي. دانور چې کوم دی 14 لاکھ ګنا د دې ځمکې نه غټ دی. 14 لاکھ 14 لکه دنیاګانې چې راجمع کې د ځمکې د دې نه یو نور جوړیږي. بیا دې قطبي طرف ته یو ستوری دی، هغه د دې ځمکې نه 50,000 کرته لوی دی. 50,000 ګنا د ځمکې نه هغه ستوری لوی دی. بیا د دې ستورو لوی لوی کلي الله پیدا کړي دي. موږ چې په کوم کهکشا کې زموږ دا ځمکه چې په کوم کهکشا کې ده او ګلیکسي کې ده، په هغې کې الله رب العزت تقریبا 1,100 میلیونه د دې تعداد ته عزتمند. عجیبه به حیران شي چې دا څومره غټ غټ څیزونه الله کړي. نورم ډېر مخلوقات دي، خو دې مخلوقاتو سره دوربین نشته چې کله نوی غټ دوربین جوړ شي بیا وایي فلانی شی شته، نوي نوي کهکشا او نوي نوي ستوري دریافت کېږي او راځي. په ځمکه چې کوم د ځمکې په شان چې سیارات کم دي، سیارات چې کوم پوره یو نظام شمسی، یو لوی لوی نظامونه الله پیدا کړي. د دې ځمکې په شان غټ غټ ستوري دي او لوی لوی نظامونه دي. بنده حیران شي
تقریبا شپږ اربه داسې مخلوقات دي، غټ غټ ستوري او غټ غټ سیارات. دې ته ویل کېږي په انګریزي کې جی ټایپ سیارات دي چې په دې کې په ډېرو ځایونو کې انسان زندګي هم تېرولی شي. عجیبه پیدا کړي د زندګۍ آثار هم هلته شته. دغه رنګې د ټولو نه نږدې چې کوم ستوری دی مریخ، هغې ته ویلی کېږي مریخ، څوک ورته مریخ وایي. دا تقریبا 55 ملیون کیلومیټره د ځمکې نه لرې دی. یو راکټ چې دې ته رسېږي نو په 300 ورځو کې ورته رسېږي، په 300 ورځو کې. داسې عجیبه. یو بل د ټولو نه وړوکی چې کوم کهکشان دی هغې ته ویلی کېږي بوني کهکشان، بوني د بونا په شان وړوکی، او په هغې کې عزتمندو تقریبا 294 ارب پورې ستوري او سیارات او ستارې دي. دومره کائنات عجیبه الله پیدا کړي. دا سیارات چې کوم دي څه د ګیس نه جوړ شوي دي، څه د مختلف داتونو نه جوړ شوي دي، او څه مختلف څیزونو نه تورې مادي دي، عجیبه څیزونه دي د هغې نه جوړ شوي دي. نو دا الله رب العزت عجیبه څیزونه پیدا کړي. نور عجیبه مخلوقات کې الله پیدا کړي. احادیثو کې راځي، جابر رضی الله تعالی عنہ وایي موږ 300 صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سفر باندې لېږلي، ساحل سمندر په غاړه باندې، د سمندر په غاړه باندې ساحل تشکیل شوی. وایي موږ ډېر زیات اوږي شو، توشه راشره ختمه شوه. اخره کې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ وویل چې تاسو خپلې کجوري راجمع کړئ، 2 تیلو کې واچولې او روزانه به یو کس له صرف 2 کجوري ورکولې. ویل نورې نشته. بیا اخره کې یو کجوره ورکوله. نو یو صحابي دی بل ته وایي جی وایي په یو کجوره باندې ممزه کول او په یو کجوره باندې د چا څه کېږي؟ وایي هی وایي موږ ته ارمان د یو کجوري هغه وخت رالی چې کله یو کجوره ختمه شوه، بیا موږ پاڼې خوړلې پاڼې. بیا اخره کې سمندر په غاړه ته چې ورسېدو، الله رب العزت موږ ته د سمندر نه یو لوی عنبر مچھلي راویستو، عنبر مایع. په دې فضایل اعمال کې دا واقع شته او د حدیثو په کتابونو کې هم شته. نو هغه دومره غټ وایي 18 ورځې چې کوم دی 300 کسانو هغه وخوړلو. 18 ورځې یا بعض روایتو کې راځي 50 ورځې 2 میاشتو پورې صحابه کرام وخوړلو. وایي موږ ډېر کمزوري شوي وو، نو د هغه په هغه چربۍ کې به م ځان له ښوروا وکړه او هغه به مسکله واپس طاقتور شو. وایي دومره غټ چې د هغه دا یو تیر، دا یو پختۍ نه ده، دا یو پختۍ موږ داسې ودروله او زموږ سالار صاحب د اوښ د پاسه یو بارم کې غوستو کې جامه هم کې غوسته او هغه اوښ یې د هغې د لاندې تیر کړو، نو د هغه یو پختۍ د تیر د لاندې هغه اوښ لاندې ووتلو. داسې عجیب مخلوقات الله پیدا کړي په سمندر کې. نو دې طریقه دا مسلم شریف کې دا حدیث دی. اوس جدید یو واقعه شوې ده. خالد السنیانی دا په عمان کې د میان والا یو ماهیګیر د 20 کالو نه د میان خرڅول غریب سړی و. اوس یو ناشنا څیزو سره په سمندر کې ملاو شوی دی، عنبر د هغې نوم دی. ما د هغې تحقیق و چې عنبر څه ته وایي. عنبر په دې سمندر کې الله یو مایع پیدا کړی دی، هغه مایع الټۍ وکړي، الټۍ څوک ورته کانګې وایي، څوک ورته باقۍ وایي، څوک ورته باقۍ وایي، الټیاں قی. هغه سمندر کې هغه یو مایع دی، هغه چې الټۍ وکړي دغه الټو ته عنبر ویلی کېږي. هغه داسې د موم په شکل کې موم، هغه دریاب کې چې څو پورې چا خوړلی نه وي بل مخلوق، هغه بس د موم په شان په دې دریاب کې رواني، نو دې سیټ ته راشي نو هغه د عنبر موم ملاو شوی دی چې هغه د یو مایع کانګې قی الټۍ دي یا د هغې فضله ده پاخانه. الله رب العزت د زناور په پاخانه کې او په الټو کې عجیب څیزونه پیدا کېږي. موږ چې کوم مشهور مشک او عنبر یادو، مشک او عنبر، دا عنبر عطر چې کوم دی د دغه مۍ د الټو نه جوړېږي. عنبر عطر چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام هم استعمال کړي دي. ګران عطرونو کې د عنبر عطر دي. بنده حیران شي چې د یو مۍ په لاړو کې او په ګند کې دومره عجیبه دا یو څو ورځې دا میانو والا نور ته کېږي چې دا څومره اوچېږي، په دې کې خوشبو را پیدا کېږي او د دنیا په مختلفو عطرونو کې بیا دا استعمالېږي عنبر عطر.
نو هغه بیا ټایمز اف عمان ته انټرویو ورکړی دا او هغه وی د نن نه پس مې به د میانو کار پرې غوښتو بس دغه د میانو دا ګند چې راته میلاو شو په دې یو ګند باندې الله مالدار کړم او هغه تقریبا 80 کیلو ورته میلاو شوی دي عام انبر چې میلاویږي 10 کیلو 5 کیلو وي دته 80 کیلو د میانو دغه ګند میلاو شوی دی او مالدار شو وې د نن نه بس ریل اسټیټ کاروبار شروع کو او د دنیا مالدار ترین انسانانو کې هغه شمار شو او دا انګریزي لیکلي دي چې دا انبر چې کوم دي وومټ اف فش کم دا مې چې کم کانګیو کی او کمه الټیو کی نو دا انبر دې ته ویل کیږي تر دې پورې فقهای کرامو په هغه زمانه کې د دې مسائل بیان کړي چې چاته انبر ملو شو انبر په دریاب کې نو آیا دې کې بس کوي زکات باور کوي صدقه باور کوي حکومت له په کیسه ور کوي چاته چې خزانه ملو شي نو 15 حصہ به حکومت کې جمع کوي نو زمون امام حنیفه رحمت الله علیه وی انبر کې خمس نشتا امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی نه 15 حصہ به حکومت ته بیت المال ته جمع کوي انبر دغه یو چیز دی عزتمندو عجیب عجیب الله رب العزت سيزونه پیدا کړی دي او دا شان د انبر استعمال څنګه دی نو بعضی کسان دا د نشې لپاره استعمالوي دین نشم جوړي خو چې اترو کې استعمالي یا خارجي استعمال په کې مالش په کې د تیلو په شان استعمالي نو به جایز دي کله نشې لپاره استعمالي باطینی استعمال نو به ناروا دي نو انبر عزتمند دا یو جيبه مې ده د اغي الټي دي الله رب العزت دا پیدا کړی نو دی وجن الله وی الحمدلله رب العالمین اے زما بند ز ټول عالمونو ل رزق ورکوما پدې مېانو کې یو مې ده وهیل مشلی ورته وی دا عزتمندو دا روزانه یومیه سلور ټن خوراک کوي سلور ټن خوراک الله تعالی ورکي 6000 کیلوګرام خشک شکم دی خوراک دا کوي یو لقمه عزتمندو 250 کیلو د دې یو لقمه ده او یو ټیم کې 90 ټن پورې خوراک دا کولې شي بس خلک ولاو کی او عزتمندو بس ټول میان پکې را دن کیږي او الته چې واړه کم مخلوقات یا ټول داغه خوراک دي الله غرونه پیدا کړی دي او دا عزتمندو عجیب عجیب مخلوقات پیدا کړي یو مار دی هغه پر ریګستان کې وی نو ریګستان کې داغه د خوراک سيزونه نه وي نو دا داسې چلوږي چې ځان نه کله نا کله داسې بوټي شان جوړ کی داسې ودرېږي نو بار چې کوم حشرات دي او پرندې دي او ماشي او میگان وغیرہ مختلف پتنګان دي اگر راځي هغه کې دا بوټي د دې د پاسه کینی چې څنګه د دې د پاسه کینی هغه خلک ولو کې او غزان تراکږي داسې بوټي الله پیدا کړی دي چې داغي خوراک حشرات الارض بوټي دي داسې کولاویږي نو دا مچان پیرا شي کینی هغه بوټي پیرا دن نشي بوټو له الله رب العزت د مچانو غوخه ور کوي داسې عجیب عجیب مخلوقات الله رب العزت پیدا کړی دي نو دی وجنا او به الله رب العزت دا مخلوقات ختمي کله جوړي کله ماتي کله ترقی ور کوي کله خرابي نو دی وجنا شاعر وای انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففهم ففهم وې دا تغیرات چې راځي په دې کائنات کې په دې شیزونو کې نو دا دې کې الله رب العزت تعالی وعظ او نصیحت پیدا کړي دي وې دا تغیر هر تغیر تا اوازونه چغي وې ففهم ځان پوي کا الله شتا کائنات پیدا کون کې شتا خالق شتا مالک شتا نو کله نه کله دې شیزونو کې سوچ کول پکار دي الله رب العزت دې منغو تاسو ته د ټول عالمونو د عبرت حاصلولو توفیق راکړي یو ځل به ترجمه وای الحمدلله ټول حمدنا پټولو زمانو کې د ټولو خلقنا پټولو طریقو سرا لله خاص الله لردی رب العالمین چې هغه الله پالون کې د ټولو عالمونو دې